امام بیهقی یو ثقه سړی دی، یو مضبوط انسان دی، محدث دی. دا ډیر کتابونه دي. یو کتاب یې دی بهقی شریف، په هغې کې دا الفاظ موجود دي. امام بیهقی په بهقی کې دا الفاظ راوړي دي. او څه فرمایي وی چې کله چې آدم علیه السلام مبارک الله جل جلاله پیدا کړ، سایه پکې واچوله، روح یې پکې واچاوه او حرکت یې وکړ، او د هغې نه پس رب لا یزال کله جنت ته داخل کړ. وی چې کله چې جنت ته داخلېږي نو جنت دروازه ده، په هغې باندې به داخلېږي. چې آدم علیه السلام مبارک فرمایل چې الله په ذات باندې قسم چې کله زه راپاڅېدم په ما کې الله تعالی روح واچاوه، جنت ته داخلېدم، کان مکتوبا علی باب الجنه، کان مکتوبا علی ساق العرش، کان مکتوبا علی اوراق اشجار الجنه. آدم علیه السلام فرمایي چې قسم دی چې ما کې سا روح واچولی شو، جنت دروازې له رالمه، ما جنت دروازه کلاو کړه. جنت هغه دروازه وه چې ما په هغې باندې نوم د محمد رسول الله ولیده. کان مکتوبا علی باب الجنه، په دغه دروازه باندې اول نوم ما لا اله الا الله سره کچا نوم لیدلی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا چې کله په دروازه باندې ننوتم او د جنت اغستنې ستون مو ولیده، مبارک فرمایي کان مکتوبا علی ساق العرش، چې کله په جنت کې علی ساق العرش او علی ساق الجنه، کله چې زه جنت ته داخل شوم، د عرش عظیم او د جنت چې کومه ستنې وي، ستون وي، یو ستنه داسې نه وه چې په هغې باندې محمد رسول الله نوم نه و. مبارک او چې بیا چې کله مخکې لاړم، دومره د پروتوکول والا، دومره د عزت والا نوم وی چې بیا چې کله مخکې لاړم، وی چې ګورم ونې ګورم، بوټي ګورم، مبارک فرمایي کان مکتوبا علی اشجار اوراق الجنه. بس ختمه یې کړه چې هر طرف ته په جنت کې ګورم د حضور مبارک نوم دی، تر دې پورې چې په جنت کې څومره ونې دي، په ونو کې څومره پاڼې دي، په هره پاڼه باندې چې نوم یې نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مبارک فرمایي چې کله مانا په جنت کې خطائی وشوه، غنم دانه مه وخوړه، او د غنم دانې نه پس 300 کاله ما د الله جل جلاله په حضور کې وژړل چې خدایه پاکه دا خو اجتهادي خطا وه، دا خو دا خطا زما په خطا وه، قصدن عمدن ما داسې نه دی کړي. انسان نه خطا کږي، ډیر فریاد مو وکړه، 300 کاله د الله جل جلاله په دربار کې ما ژړا وکړه. 300 کاله پس تفاسیر وګورئ، ټول تفاسیرو دا خبره لیکلې ده په عرش عظیم باندې چې بره مو وکاته. مبارک فرمایي چې جنتونه خو پرېږده، په عرش عظیم باندې چې لا اله الا الله سره کوم نوم لیکلی شوی و، هغه نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی چې ما ته پته ولګېده چې دا څوک دی، دا شخصیت دی، دا خاتم الانبیاء دی، دا ډیر لوی صاحب دی چې په جنت دروازه باندې د دنوم د جنت او د عرش پستن باندې د دنوم، هر خوا د دنوم، د هورو په تندو باندې د دنوم، په پاڼو باندې د دنوم، په عرش عظیم باندې د دنوم. بس دم چې دی 300 کالې الله ته ژړا کړې وه، نور یې دیر اونکه، نور یې دیر اونکه، پته ورته ولګېده. فرمایي الله دغه خوږ نوم چې د ستا نوم سره دی، بل نوم ورسره نشته، دغه محمد نوم مبارک په خاطر باندې خدای زما خطا معاف کړي. سورت بقره تاسو وګورئ، اوله سپاره. قسم دی چې څنګه آدم علیه السلام رب ته د خپل خطا په بابت کې رسول الله مبارک نوم اخیستی دی چې د محمد مبارک په نوم باندې مه وبخه. قرآن کریم کې آیات نازل شو فتاب علیه، الله فرمایي سمدستي ما آدم علیه السلام مبارک ته خطا معاف کړه. نو که آدم علیه السلام ته خطا معاف ده، دا په برکت د نوم د مصطفی علیه السلام باندې ورته معاف ده.